اوس پښتنې جنکۍ هم په نشو کې ککړې دي. دا کومه جنۍ چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري پېښور کې دا اوس بلحال موجود ده. علاج یې شروع دی، پولیسو دا ګرفتاره کړې ده او د دې وینه چې کله چک کړی شوه د هغې ټیسټ وشو نو په دې کې هر قسم نشه شامل وه. داسې قسم څه نشه نشته دی چې د هغې په وینه کې شامل نه وه. ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې هلکان خو لا پرېږده وه، اوس جنکۍ او هغه هم پښتنې. د دې جنۍ عمر تقریبا 20 کاله دی او د دې نوم دی ماهنور. ماهنور په نشه کې مکمل طور باندې ککړه ده. د دې وروسته بیا معلومات کېږي چې دا جنۍ د کوم ځای سره تعلق ساتي. دا جنۍ چا په دې نشو کې ککړه کړې وه او د څه د وجې دا په نشې باندې راوړېدلې ده چې څومره هم د دې دپاره ادارې مختص دي او کومې ادارې دا شیزونه کنټرول کوي هغې ته مې ډېر زیات غټ خواست دی. سپیشلي بیا په سټوډنټانو کې دا شیز ډېر زیات په پیک باندې روان دی او په های لیول باندې روان دی. هلکان خو دې طرف ته خو لا روان دي خو اوس جنکۍ او هغه هم بیا پښتنې دا غټه د فکر خبره ده او دا غټه د سوچ خبره ده. د دې جنۍ تقریبا عمر 20 کاله دی. 20 کاله عمر او بیا پښتنه په دې نشو کې ککړه. دا چا راړولې ده په دې نشو تماشو باندې. یقین وکړئ چې دغه نشو نومونه هم مال نه راځي. داسې ناشنا او عجیبه غونته کې نشې چې کله د دې د وینې د بلډ ټیسټ وکړی شو په هغه کې مختلف قسم نشې راووتلې چې یاره دې جنۍ دا نشې کړي. اوس چا پې په زوره کړي، چا پې راړولې ده په خپل چوایس په خپله خوښه باندې کړي. فلحال دا د یو فاونډیشن سره ورسره ده او د علاج روان دی. د علاج نه بعد به دې پته لګي. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ چې د دې نشو تماشو د دې په روکتام څنګه کېږي او دې لپاره څه کول پکار دي. ملاویږو نوي ویډیو کې تر هغه ته مال راکړئ اجازت. د الله په امان.